او عقبه بن عامر رضی الله عنه وایي چې ما نبی علیه الصلاۃ والسلام سره ملاقات وکړ، عرض مې وکړ چې د الله حبیبه دنیا او په آخرت کې د نجات ذریعہ څه ده؟ دنیا او آخرت د نجات او د خلاصۍ ذریعہ څه ده؟ نو نبی علیه السلام وفرمایل املک علیک لسانک، خپل ژبه دې قابو کا، ژبه قابو ساته، ژبه چې په ژبه باندې د الله نافرمانی ونه شي، دروغ او غیبت او دارنګ فحش خبره، بهتان د دې نه چې نو ژبه محفوظ ساته، خپل ژبه حفاظت وکړه، ژبه دې قابو کا. او ولیساک بیتک، او ستا کور دې ستا دپاره کافي شي، یعنی بغیر ضرورته د کور نه بهر مه روځه. او وبکې علی خطیئتک، او په خپلو ګناهونو باندې جړا کوه، په خپلو ګناهونو باندې جاړه. نو چې دا درې کارونه کوې نو دنیا او آخرت دواړو کې به ورته نجات میلاو شي، دنیا او آخرت دواړو کې د نجات نسخه ورته الله حبیب وښوله. بس وایي دا درې کارونه کو، بس ژبه دې قابو ساته، او دارنګې د کور نه بغیر ضرورته مه وځه، او درېیم دا دی چې په خپلو ګناهونو باندې جاړه. نو دا درې کاره کوه، دنیا او آخرت کې به د هر غم مصیبت نه به د الله له نجات درکړي.